دین او زمونږ اسلام کتاب سنت شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم یو مومن مسلمان چې دعوه د ایمان او د اسلام کوي او دا کلمې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهره دغه شریعت کې دننه خپل زندگی تیری او کوشش وکړي چې هغه خپل ظاهر او خپل باطن دا د شریعت د مخالفت نه او هغه ټول کارونه چې هغه د شریعت سره متصادم دي او شریعت کې د هغې گنجایش نشته د هغې نظر وساتي او به دینداره طبقه چې د هغې د لیدو سره خلکو ته د شریعت تصور ذهن کې راځي دې ته دینداره طبقه وایي چې د هغې وجود د هغې کردار هغه د شریعت په حوالې سره پیژندی شي ظاهره ده داسې طایفي جماعتونه مسلمانانو کې دننه ډېر دي چې هغوی چې د هغو تعارف او د هغو پهچان د دین په حواله باندې کېږي د شریعت په حواله باندې کېږي او کله چې د الله او د الله د رسول ذکر کېږي د قرآن شریف تذکره کېږي د سنت رسول تذکره کېږي نو دې تذکرې سره ذکر سره د هغوی کردار د وجې نه شریعت ته دین ته کتاب و سنت ته خلک راجع کېدی شي او د هغو د منفي کردار د وجې نه او نامناسب کردار د وجې نه خلق د دین نه لرې کېدی شي دې ته زمونږ عرف کې رواج کې معاشرې کې دیندار خلق وایي بیا دې دیندارو کې دیندار متقینو کې متقین پرهیزګارانو کې پرهیزګار نیکانو کې نیکان زمونږ معاشره کې زمونږ عرف کې هغه اهل طریقت دي اهل تصوف دي هغه خلق دی چې کوم د پیرۍ مریدۍ کار کوي اگر چې دا یو اټل خبره ده چې نن دور کې د طریقت او د تصوف چې کوم شرعي حیثیت دی نو هغه خلکو چرته 1% دا مبالغه ده شاید چرته هزارو کې یو کس داسې وي چې هغه د ارشاد په شرایطو باندې فایز وي او د الله په نیز باندې هغه د دې قابل وي چې هغه ارشاد کولی شي تا هم د دیو دو ذمہ داری دي یو ذمہ داری د دیو د الله سره خپل تعلق درست کول دي او ظاهره ده چې هغه په هر عمل کې د دین په هر عمل کې د شریعت په هر عمل کې هغه د الله او د دې بنده په مابین کې یو راز دی که فرض عبادت هم بنده کوي او د دې فرض عبادت کولو کې د نیت د الله عبادت کولو په ځای باندې د الله تعالی د خوشحالولو په ځای باندې هغه دکاوه وي تصنع وي اراعت وي ریاکاری وي نو دا هم حرام دی همونځ هم حرام نو یو
تعلق د دې او د الله سره او د الله سره تعلق مطلب دا دی چې دا کوم عمل کوي عمل صالح نو هغه به محض د الله د رضا لپاره کوي. نو باغې کې شریعت دین ائمه د طریقت ائمه د دین اسلام صرف دیو لا د دې تعلیم ورکولی شي خودنه کولی شي چې کوم اعمال صالحه کوي نو استاد اعمال صالحه کې دي د الله د رضا نه د الله د خوشالولو نه د الله د مرضا نه بغیر بل د بل شي امیزش او د بل چیز خلق دی پکې نه. دویمه ذمہ داری د باندې دا چې د کمی محکمې سره دی ظاهره ده د باندې تعلق د دنیوي محکمو کې د کمی محکمې سره یو کس پولیس دی هغه رشوت خور دی نو ټوله پولیس محکمه هغې باندې بدنامېږي. که ډاکټر دی او د هغې کردار درست نه دی د ټولو ډاکټرانو د بدنامۍ دپاره هغه سبب دی. دغه شانته د طریقت په حوالې باندې د تصوف په حوالې باندې که یو سړی صوفي دی هغه د هغې تعارف صاحب طریقت دی د هغې تعارف یو مرید دی د یو شیخ دی د یو سالک دی خو د هغې کردار درست نه دی نو د دې د منفي کردار د وجې نه د دې طریقت ته فایدې رسېدو په ځای باندې نقصان رسي. د دې پټکي په سر کولو نه پټکي په سر کول دی بهتر. نو دا ټول جرایم چې دنیا کې بنده کوي هغه باطنی جرایم دي او هغه ظاهري جرایم دي. دغه جرایمو تعلق هغه د الله سره دی د حقوق الله سره دی او که دغه جرایمو تعلق حقوق العباد سره دی نو دنیا کې یو چیز دی چې هغه انسان په جرایمو باندې مجبوروي او هغه د دنیا داری د دنیا سره محبت. ځکه زمونږ دین اسلام شریعت محمدی قرآن سنت او خاص کر تصوف پر یې باندې زور ورکوي چې تاسو د دنیا دارۍ نه ځان وساتئ. د دنیا دارۍ د حصول دپاره د دنیا خلق ډېرې لارې او ډېرې طریقې اختیاروي. روزمره ډېر کیسونه کېږي چې د دنیا د حصول دپاره څوک د ځان نه څه جوړوي څوک د ځان نه څه جوړوي مصنوعي دي سپي د ځان نه جوړوي اسیچو د ځان نه جوړوي چودري د ځان نه جوړوي بدماش د ځان نه جوړوي عالم د ځان نه جوړوي بزرګ د ځان نه جوړوي. د دې ټولو باعث پر خلکو باندې د قسمه قسم جرایمو چې هغې ارتکاب کوي نو هغه د دنیا محبت دی. همدا وجه ده چې کوم صوفیا دي ائمه دي مشایخ دي رښتیني صوفیا الله تعالی دې زمونږه رښتیني صالح واقعي چې کوم نیکان دي د هغو سره نشست او د هغې سره تعلق نصیب کړي. نو دا یو بزرگ دی یو ډېر معروف بزرگ دی حضرت اسماعیل ابن نجید رحمت الله تعالی علیه. هغه فرمایي که چېرته یو کس دی او دا خبره و هغې خپل شاګردانو ته کوله خپلو مریدینو ته یې کوله ځکه هر څوک د چا خبره نه مني دا هر چا خپل یو دایره اثر وي حلقه ارادت وي نو هغه نیکبخته انساني چې د هغې حلقه ارادت لوی او د هغې نه خیر ډېرو خلکو ته رسي. نو حضرت اسماعیل ابن نجید رحمت الله تعالی علیه هغه خپلو مریدینو ته خپلو شاګردانو ته وایي
چې سوال خو ناجایز دی کنه، سوال کول دا جایز نه دی. ډېر ضرورت وخت کې بنده سوال کولی شي، نو هغې د سوال نه د خپل ملګري بچ کوي. نو ته فرمایي چې که تاسو کې کم کس خپلو کپړو ته پیوند لګولی، اوس دا پیوندونه نه لګي کپړو ته، پیوند چې کوم د کپړې کومه حصه اوښلېږي او هغې ته بیا ټوکړه ولګوي، نو هغې ته پیوند وایي. وایي که تاسو کې چا خپلو کپړو ته پیوند ولګاو نو دا به هم سوالګري. یعنې دې مطلب دا دی چې تاسو د خلکو ته ځان غریب ښیئ چې تاسو سره مدد وکړي، نو په خوله خو ته نه وې، خو تا چې زړې کپړې واغوندلې او پیوندونه دې پکې واچل او بار ته ووتې، نو خلک وایي ډېر مسکین غریب سړی دی، راشه دلې ورکړه. نو دا هم د سوال یو طریقه ده، د دې نه ځان وساتئ، دا چل مه کوئ. بیا ورته فرمایي چې یو سړی جومات کې ناست دی یا آستانه کې ناست دی، خانقاه کې ناست دی، او بیا وایي چې خو بل کار نه کوم، بس د جومات کې ناست یم، اذانونه کوم، جومات کې ناست یم، بس 5 وخته مونږ دی ادا کوم، او د خانقاه کې ناست یم، ذکر و اذکار کوم، د قرآن شریف تلاوت کوم، نور کار نه کوم. نو هغوی د دې نه ځان وساتئ، ځکه دا هم د وختو یو چل دی، د وختو یو طریقه ده، داسې مه کوئ. نو د دنیادارۍ او د دنیا محبت د زړه نه ایستل، دا دنیا محبت دا بنده ګناه ته رابلي، ګناه ته. او حضرت ابو حفص رحمت الله تعالی علیه دا ډېر مشهور بزرگ تیر شوی دی، پوره نوم د ابو حفص عمر ابن مسلمه حداد دی. هغه وایي المعاصي برید الکفر کما ان الحمى برید الموت. وایي لکه څنګه چې دا بخار دی که نه، تبه او بیماری، دا د مرګ دپاره پیش خیمه ده، بنده بیمار شي نو مړ شي. دغه شانته ګناه کومه چې ده، دا د کفر دپاره پیش خیمه ده. یو ګناه وکړي، او حدیث کې هم راځي بنده یو ګناه وکړي زړه باندې یو داغ ولګي، بیا چې بله ګناه وکړي زړه باندې بل داغ ولګي، چې بله ګناه وکړي زړه باندې بل داغ ولګي. نو چې کله دا داغونه ولګي او ډېر شي، د دې څه نښې او علامات دا وي چې بیا په هغه باندې هسې به ډېر ناستي، مزه به ورله ورکوي، خو چې کله قرآن شریف ته ناستي نو دا به ورباندې بوځي، ذکر کوي نو دا به ورباندې بوځي، عبادت به ورباندې کوي دا ورباندې بوځي. نو دا ټول چې دا بوجونه جوړېږي دیندارۍ دپاره، د هغې وجه دا ده چې د زړه خیرن دی. دا حضرت ابو حفص رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کم کس هر وخت خپل اعمال او خپل افعال شریعت باندې نه پیش کوي او د کتاب سنت په تله باندې نه تلي، او د خپل زړه چې کوم خطرات دي، زړه کې چې کوم ارادې دي، او هغه ارادو باندې دا خپل ځان ملامتۍ نه، ځان له پیغور نه ورکوي. ته څنګه مؤمن مسلمان یې، تا زړه کې دا خیال هم تېرېږي، تا زړه کې دا خیال هم تېرېږي. نو دا د رجالو په ایوان کې نه شمارلی کېږي، د اولیاء الله چې کوم فهرست دی، د الله د دوستانو، د الله د محبوبانو د ایوان او د دیوان چې کوم فهرست دی، لکه د پارلمنټ چې کوم ارکان دي، دا د قومي اسمبلۍ ارکان دي، دا د صوبایي اسمبلۍ ارکان دي، داسې د الله چې کوم دوستان دي،
د هغو چې کوم فهرست دی هغه ایوان چې کوم دی منبران دي هغې کې دا سړی نه شمارلی کېږي. هغه کس به شمارلی کېږي چې خپل اعمال کوي هغه کتاب و سنت باندې پیش کوي او د شریعت خلاف د دین خلاف چې کوم وسوسې د ده په زړه کې تېرېږي ارادې راځي او هغه ارادو باندې دا ځان نه ملامته کوي او ځان له پیغور نه ورکوي په زړه کې، نو دا وایي چې دا د اولیاو چې کوم لیست دی او د اولیاو چې کوم دیوان دی دا هغه دیوانو کې دا نه حسابېږي. رب کریم دې موږ تاسو ټولو ته شریعت باندې استقامت راکړي او الله دې زمونږ فکر آخرت غالب کړي په فکر دنیا باندې. الله دې زموږ سره ټول نه خوشحاله شي.